د مشرانو خبره مې ته وکړه، تبلیغ کې انشاءالله وځي، کوشش وکړئ. کم از کم دا خلک دوبۍ ته ځي او لندن ته پسې غریبانان روک شو او 1410 زمونږ کلي کې هلکان را لس کاله تیر کړي. زه توکل په خدای دی، زه ته دا بستره وتړه خو بس واجیل ته لاړم. نو زمونږ د علاقې یو ملک نو 4 میاشتې نه لګولې، چا ولګه هغې چې ګوره زه په ځمکه خوب نشم کولی. د سیمټو ملک خو غټ اوس مړ دی، د الله شانو مخکنی خبره ده. غټ ملکو د ماموندو څه کیس پې راغلی او په هغه کې جیل ته راغی او 4 میاشتې مکمل په جیل کې هوښیار و. ملکان دا ملکان چې دا جرګې کوي هوښیار یي که نه، خو الله دې توجه دې دین ته راوړی چې جرګې د الله د رضا دپاره وکړي. دنیایي غرضونه پکې نه، رشوتونه هلته په غضب اخته شوي دي. زما به جرګی او چې راوځي نو زه به لا دلته یم او هغوی به رانه ملکان مخکې شول ته ګډانو هوټل ته بیا ځان رسولی او زما به وچې شونډې په قرض به مې راخیستي او 100 12 15 روپۍ راپسې بیل جوړ کړي که ملک صاحب هلته ګډان خوړلي. ما بلو 2-3 ځایونو کې ویل انشاءالله هغه مرګي راته ویل چې توبې یې ویستلې، مال د خنزیرانو غوښې خورئ، په ما تیر شوي دي، په بل بم تیر شوي، وچې شونډې ولاړې او بیل پسې هوټل والا جوړ کړی، ته په کور کې ګډان خورې ظالمه. په دې نیت لاړ شه چې د مسلمانانو په منځ کې صلح کوم، جوړه کوم چې الله یې جوړ راولي، ما ته اجر میلاو شي. اوس بل ماندلو کې دغه ما ویل هغه کسان ډېر خوشحاله شو. مال حدیث کې راځي چې څوک د مسلمان په منځ کې د صلح کوشش وکړي، جوړې کوشش وکړي، دې سړي ته الله پاک د نفلي روجې، نفلي منځونو، نفلي صدقو نه زیات اجر ورکوي. یو سړی نفلي صدقې کوي، روجې نیسي، منځونه کوي او تا د مسلمان په منځ کې د جوړې کوشش وکړه، الله تعالی د هغه نه زیات ثواب درکوي. حدیث مضمون دی. الحمدلله خلکو باندې ډېر اثر هم وشو. نورې لږې خبرې وشي. جرګه وه، زما عزتمنو تبلیغ کې وخت ولګوو چې لاړئ نو بیا ته د خپله پته ولګي. د دې کور نه وتل او ذهن بیا بدل شي، په حقیقت پوه شي. دا زموږ ستاسو ذمواري هم ده، ذمواري ګوره هم ده، دا نه چې یوازې نفلي خبرې دي. یو سړي ته مونځ نه دی یاد، په ده باندې تبلیغ فرض نه دی، کور خو نه یادوي که نه، ټیک شو. او بیا چې راشو نو بله خبره کې ډیره مقصدي ده، مقام کې هلته موږ ته مشران وایي که نه چې تبلیغ کې خو ستاسو محدود وخت که نه. عبدالوهاب صاحب دی الله وبخي، الله دې قبر منو، هغوی به فرمایل چې بیا اپنے علماء سے پوچھ پوچھ کر کے مسائل معلوم کر. ایسے بیا نو دې مقام کې درس کیږي، دې مقام کې درس قرآن دی، درس حدیث دی، دې علماو نه هم خبرې. مقام کې ډیر وخت دی، هلته لږ دی. دا به جوړ انشاءالله، گاڑی به سم رواني ماشاءالله، دا په 2 پایګانو به گاڑی رواني. علما به هم داسې زی تایید به کوي، زموږ مرسته به کوي، نگرانی به کوي. او دا موږ د امین د انپړ چې یو، موږ به بسترې راخیستي او بس د الله د دین سپایان کړی به مځاني. نو انشاءالله گاڑی به ډېر ښکلی چلیږي او الله دې د قرنګې وچلی. دعاګانې مدرسو ته کوئ، بچي مدرسو ته راولېږئ، علماو سره یې کېنوئ، د دوی سره موږ تاسو همدردي وکړو. او یو خبره، دا خبره مې ته ختمه که خبر را لنډومه چې ګوره مدرسه کار ته وایي. که ته مدرسه کم ده نو مدرسه دا ده که ته اوس ونه لیده، بلډینګ ته خو بیا ته سیمټ وي، دیوال دی. او زما عزتمنو بله خبره حدیث کې راځي که نه، د دې نه ځان ګوره وساتو. یو حدیث کې راځي نبی اسلام فرمایي یا عالم شه اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا. یا عالم شه یا طالب العلم شه یا وسه غوږ خو ته په توجه کې د خبرو ته وایو را، او کنی اخیری مینه وسه وکه، محبت وسه وساته. ولا تکن الخامس، دی حدیث کې 15 راغلی، فتهلک. 15 چیرته جوړ نشي بیا به تباه کېږي. د 15 متعلق محدثین و ابن عبدالبر رحمه الله وی چې 15 نه مراد څه دی؟ ان تبغض العلم و اهله. نه عالم کېږم، نه متعلم یم، نه ورته کېنم، نه ځان پوه کوم او د لرې نه پیړزې کې. هغه په جومات کې د دین کار کوي، په مدرسه کې کوي، خدمت د دین کوي، موږ په اسې ډزې کوو. نو د الله نبی فرمایي چې 15 شولي نو بیا به تباه کېږي. چې د علماو ساسي په مفتو کې بغض ساتي. بغض ساتل دا ګوره د عالم سره ډېره خطرناکه خبره ده. فقهای کرام دی الله په رحمتونه وکړي به ډېر تفصیل سره لیکلي، مشهوره فتاوا عالمگیریه هغې لیکلي وی من سب عالما من غیر سبب ظاهر خیف علیه الکفر. د یو عالم سره ته ردې بدې وی
د دې علم په حیثیت چې دی مولا دی او عالم دی په دې حیثیت نور دینی نقصان پکې نه وي نو خیف علیه الکفر د کفر خطر ده او ځینې فتاوو خو بالکل عین فتوا لیکلې ده پې نو الله هم د حفاظت وکړي کوشش به انشاءالله کوو تبلیغ والا ملګري تبلیغ کې به وخت لګو زما هم نیت چې انشاءالله جوړ زما نیت مې نوم یې اوس لیکلی ملګرو سزو به انشاءالله او دا بچي دې علماو ته کېنوئ دا بچي دې مدارسو ته ولېږئ ګري خبره ته بس کوم دعا کوو هغه یو موږ ته څه نه یادېږي نو زه هم بابا بستره وتړه او زه ملا وتړه پکې ور برتي شه ته برتي شه د الله سپایانو کې شولې الله به تنخوا درکوي تیسه کې لږ یاد شو که ډېر یاد شو خو الله ته علم دی چې تا ته یادېږي نه یادېږي لږ هغه خیر دی هېڅ مسله نه خو دا تپوس د نه کوي چې اخر تا څه غوږ ړقاو دې خلکو څه کول ته خو لږ هم ځان پوهه که ما زه د مدینې منورې ملګری تشکیل شوی نو مالته څنګه رالی بیا مې تاسې خبرې وکړې مالته خو مسجد نبوي دی مزې تاسو وکړې نو ویې خندل خالد نوم یې بالکل نوجوان وادي هم نه و کړی ما ته وخندل ویله د اوس هم سم حاضرینو دا کړی مال راووتې څنګه وایي دا به کسان رال تبلیغ والا نو چې ما ته به اطلاع وشوه وتې بر دویم یا دریم چت ته وختم خلکو ته به مې ویل چې ته وایي چې هغه نشتې یو ځل پټ شوم بیا اخر وایي ما دې زړه کې راوسته چې لکه دا خلک خو به تا نه خوري نه به دې په زور بیا رسۍ خو د پکې نه اچوي خبرې واوره اوس رالم خبرې مې واورېدلې بس فوراً مې په زړه کې الله وغورځوله اوس زموږ سره 4 میاشتې دغه اخري تشکیل د اته ورځو منډي بهاودین ته تشکیل شوی زما سره چې ترجمان هم ورسره